ډیرو زیاتو ملګرو میسیجونه کول وایي نوید بھائی عمران خان آزاد شو ستا ویډیو رانغله نو څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي هغوی ټول ترې رامخې ته شي. اول خو دغه یو څو شعرونه عمران خان ته خصوصي ډالۍ چې وخت به ثابت کړي چې غلام څوک دی، توپان څوک دی، چغې د هرې خولې به واورې په مونږ ګران څوک دی. ستا ذهن بند دی، ستا په سترګو د غرض پټۍ دی او بې عقله سوچ وکړه چې ګټه څوک، تاوان څوک دی چې درته اورو سورنګارو په خپل کور زندگی یاد خو دې دي که نه زمونږ عمران خان څوک دی. بیدار شعور شو هر کوڅه کې نن د حق اواز دی، راځه چې وګورو ښکاره په پاکستان څوک دی. او ډېر ځان کنټرول کمه نوید خو صبرېدلی نه شم، اخر مې خولې نه چغه وځي چې جانان څوک دی. نو دغه خو د پی ټی آی چې څومره هم ورکران دي په دغې خوشحالۍ په موقع د تاسو ټولو ته ډالۍ وي. پرون د عمران خان چې څومره هم کیسونه وو نو د هغې ضمانتونه منظور شو چې کوم جج فیصله وکړه ملګرو د هغې خلاف د مریم نواز چې کوم ټیوټ دی. تاسو ما ته صرف په کمنټس کې دا الفاظ ووایه ملګرو که چېرې دا ټیوټ عمران خان کړی وی او داسې الفاظ یې د دغه جج خلاف استعمال کړی وی نو نن به د دغې خلکو څه حالات وي. مریم نواز د چیف جسټس چې کوم فیصله ده نو د هغې خلاف مریم نواز دا خبره کړې ده چې دا فیصله چې کومه ده د سپریم کورټ نو دا ټیک نه ده او موږ به د کوم چیف جسټس چې دی نو د هغه کور ته اور کیدو. بل طرف ته مولانا پل رحمان صاحب چې هغه هم د ګل په ورځ د احتجاج کال ورکو هم دغه ملګرو چې د پی ټی آی کم کسانو همدغه ګیلې کوله چې ولې مولانا پل رحمان صاحب د احتجاج کال نه ورکوي. څنګه چې پرون د دغې عدالت فیصله راغله نو هغه دا خبره وکړه چې د عدالت خلاف به موږ د پیر په ورځ هر یو کارکون ته زه دا خبره کوم چې د کور نه به راوځئ. نو همدغه ګیله وه د عوامو که چرې یو احتجاج یې هم کړی وی نو د دې خلکو دا ګیله به نه وه چې یاره ولې مولانا پل رحمان صاحب په دې مهنګایۍ په دې ګرانۍ باندې غلی دی. نو د مولانا پل رحمان صاحب چې کوم احتجاج کال دی د هغې حوالې سره تاسو څه وایې د مریم نواز چې کوم ټیوټ دی که چېرې دا عمران خان کړی وی دا ټیوټ نو هغه به څه حالات وي. په ملک چې کوم حالات تیر شو په هغې موږ ټول خفه یو ځکه داسې توړ پوړ داسې قسم کردار نه ادا کول پکار. خو دلته کې دا هم ویلی کېږي چې په دې کې داسې خلک را دننه شوي چې د هغوی دا کوشش و چیرې مونږ توړ پوړ وکړو. بیا د عمران خان 2 کاله وشو چې هغه د اقتدار نه کوشوی دی خو د هغه دا کوشش و چې کله به هم داسې یو احتجاج و یا به څه ریلي وه نو هغه به دا کوشش کوو چیرې مونږ ملک ته نقصان ونه رسو. نو کوم ملک ته چې نقصان ورسېدو آیا دې کې وجه څه وه؟ د عمران خان دغه ګرفتاري د دې خلکو نه برداشت نه شوه که وجه څه وه چې ملک دې طرف ته لاړی. د عمران خان په دغه رازادېدو او ضمانت منظورېدو باندې تاسو څومره خوشحاله یې ما ته به د ویډیو نه او د کمنټ نه اندازه لګي. چېرته م یې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. ویډیو شیر کوئ، ښکلی مزیدار کمنټ زموږ سره لازمي شریک کړئ. د لوی الله په امان.